تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان پاکستان حزب المجاهدین وای د لویو قدرتونو ربا یو تمنا دی اورېدی شي که نه ستاس کڼې ماښام نه لوګې د چا زړه لوګې شي درنه چې بل خامار په خزانه ووینم زه هم آخر انسان یم څنګه غلی شم صدمه یې نه ګشي یا ته شروع ده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا میلمه یو غټ یو نوم دی وایي مهمان اردو کې مهمان وایي او پښتانه څه وایي میلمه ما ته خو دا میلمه نوم ډېر ګران پرېوتی دی لکه 30 کالونو دا خدمات ما کړی ډېر په مینه باندې ټیک دی نو دې هلته موږ رسېدلی هم زه کمراټ باندې هم ویجن زما دی او 2005 نه واخله هغې نه مخکې تاریخي خبرې دا دی چې بیا په جنرۍ کې میزم جوړ شو ګاؤں لاموتی وادي جنرۍ ضلع دیر اپر دیر بیا په کمراټ باندې شپږ کاله زما محنت دی بیا په جات بانډه باندې شکر الحمدلله اوسه پورې چې زه څو پورې ژوندی یم دا زما فرض دی او میلمانه به انشاءالله خوشحاله ځي به او دا غرونه ګوري دا اوس مونږ د کونډ باندې او د ګیدر باندې او د راجا باندې په آخري بونډۍ کې یو او چمرین زمونږ نه شاته دی زمونږ ژبه کې مونږ ګلی شهر ته چمرین وایو دغه دی دې کې مطلب چې سال 12 مهینې دغه چمرین دی ٹھیک دی دې نه چې شاته تاو شي کټوره جیل دی دې طرف ته هم لار دی دې غر نه شاته شټ دره دی هغه هم د 10 خاندانو مشترک باندې دی هغې کې ماشاءالله اووه جیلونه دي داسې چې ټول پاکستان ته خپل شرکن میلمنو ته او د چارسرې میلمنو ته دعوت ورکوم په نیټ باندې او په فیسبوک باندې چې یو 100 لاکه پاکستاني راشي که نه او یو سیمې ته او یو فارس ته ولیږو نو یو بل پته به نه لګي دا داسې خورې دنیا ده او داسې فارس دی دا د 40 کالو نه دا معرومه پروت و کم ټایم چې مشرف دورو نو زمونږ یو کنونشن جوړ شو په کنونشن سنټر کې او مشرف و نو هغه ټایم کې ما یو سټار زما ولګې زما د نیکونو کڼاوې شوکا دیره پر باندې دا یو کلی نوم پیدا شو او ټول دیرو اتروټ او کالام په کلنډر کې را نو دا محنت زموږ خدمات دی او زه به ورته عرض کوم او چې لږ شانتې خبرې ته وکړي نو ډېر به ښه بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءالله مونږ چې دی نو دا لویر دیر کوز دیر نه راغلي یو او زمونږ دا ملګري چې دی نو دا د پېښور نه راغلي دي مونږ دې جاز باندې ته رالو الله تعالی چې څنګه قرآن کې فرمایي چې سیرو فی الارض تاسو زما په دې ځمکه کې وګرځئ نو په دې ځمکه کې د ګرځېدلو حکمت دا دی چې تاسو زما د مخلوق وینئ تاسو زما د قدرتونه وینئ دا تاسو د ځمکې وینئ دا غرونه وینئ مونږ چې دلته کې راغلو زمونږ د دې راجا ملک صاحب سره ملاقات وشو او ډیر زیات متاثر شو نن مونږ ته اندازه وشوه چې د الله تعالی په فضل او کرم سره زمونږ پښتو چې دی نو هغه ژوندی ده زمونږ د پښتو ثقافت چې دی نو هغه مکمل ژوندی دی او د ټولو نه غټ او د کمال خبره دا ده چې میلمستیا چې هغه کما زمونږ د نبي علیه السلام سنت دی حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی او بیا د هغې نه غټه خبره چې دلته کې د جومات جوړ کړی دی او اوس د ده دا یو خواهش دی چې یاره دا ټول خلک دلته کې راځي جومات ته راځي امام به ورله ځنې سمه زمونږ د دې دپاره ډېرې زیاتې دعاګانې دي مونږ به انشاءالله تعالی همیشه د دې مشر دپاره دعاګانې کوو او مونږ هم دې مشر ته یو درخواست کوو چې کله هم تاسو د ملګري نه ښکته راواوړئ نو زمونږ ځای ته به خصوصي راځئ مونږ به انشاءالله تعالی تاسو ته خپله علاقه ښایو او ستاسو دا ثقافت ستاسو دا میلمستیا ستاسو دا مشري د دې دپاره به زمونږ همیشه دعاګانې همي او دا به انشاءالله تعالی خپل اولاد ته هم مونږ وایو چې ثقافت ژوندی کوئ نو زمونږ د دې مشر دپاره ژوندی کوي راجا ملک صاحب زنده باد جزاکم الله خیرا السلام علیکم وعلیکم سلام ټنو کا سلام چې څوک دا ویډیو ګوري ډېر په خوشحالۍ باندې او انشاءالله مطلب چې میلمستیا څو پورې چې زه ژوندی یم دا زما فرض دی هېڅ لالچ به نه وي انشاءالله د انسان خدمت به زما فرض وي دا به زه ضرور کوم او دا غرونه هغه یو شاعر خفه کېږه خو نه که ګلزار علم یو شعر دی دا اوسنی نسل ته ورته څه پته نه لګي نو هغې دا شعر د لږ شان د مختصر ویم وایي د لویو قدرتونو ربه یو تمنا دی اورېدی شي که نه ستاس کڼې ماښام نه لوګې د چا زړه لوګې شي درنه چې بل خامار په خزانه ووینم زه هم آخر انسان یم څنګه غلی شم نو دا د ګلزار علم شعر دی او خدای دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ خپل د پاکستان دا غرونه د دې ونې
د دې مطلب چې کم فرض دی میغمه جنگلات خپل د فوج قدر وکړو خپل د انتظامیه قدر وکړو خپل د پاکستان جنډې لاندې خپل ژوند تیر کو او ډېر په نیکنامۍ باندې چې نور ملکونو کافرانو سره ډټ کر مقابله کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان پاکستان حزب المجاهدین زندہ باد